بسم الله الرحيم. وهو خاطب إذا أكذب نفسه. خجي مسألة لعان شروع تعریف امور لکڑیو او لعان حقیقت کی شہادت دے مؤکد بالایمان بیانم کڑیو کسڑے لعان تنی تیر حبس کو بے کخزنی حبس کو بے او بے صفت دے لعانم ذکر کڑیو ذہن کی دکنا اس بے رات یو حکم بیان کو چی لعان چکی چکل فرقت راشی لعان چکل وشی فرقت بال راجی چی قاضی راولی او بے بلیان طلاق بین وی دا سوا مسئلہ برگوری جی نن رات دا مسئلہ بیانی چکل خاون تصدیق خاون دا خبر اوکرل چی ما دروغ تڑیلی پا خزبان دی لعان ختم. لعان کلی چی خاون زان ترشتے وی او خزو تا دروغجن وی خزی تا دروغجن وی خزان ترشتن کی وی دا میلیو کنا چکل تکاذب وی یو بلتا تکذیب کئی علت لعان وی. توجہ کل چی خاون ویل چی ما دروغ ویلی اقرار ہوکو چی تا زینا کری دا می دروغ ویلی لعان ختم. چی لعان ختم شوز دا خاون نکاح کولی شی دی خزی سرکنا نصاحبین وی طرفین وی کولی شی. امام ابو یوسف رحم اللہ وی نیشی کولی طرفین قول مفتابیہی دے گو رہی ودا. او خاطب دا خاون نکاح پیغام لگلی شی نکاح کولی شی کل اذا اکذب نفسه کل چی تکذیب دخفل نفس وکی اندو ما دا صاحبین طرفین رائدہ. وقال امام ابو یوسف رحم اللہ وی لعان چکل وشنو تحریم معبدی دوبارہ نکاحون مانی حلت نرازی هو تحریم معبد دا بتحریم وی ہمیشہ. دلیل لقول علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی المتلاعنان لا یجتمعان ابدا. دا امام یوسف رحم اللہ دلیل دے کل بم نجم کیگی نسالت تابید نبی علیہ السلام نس کلے بتابیدی حرمت چا حرمت بامی شئی ولوما دا صاحبینو دلیل واورا طرفینو. توجہ جی چکل خاون دزان تکذیب وکو سمانا چی ما دروغ ویلیو دا دی خبری چی دی زینا کڑی نو لعان ختم شو. زکا لعان کلی چی کل تکاذب وی چی لعان ختم شو دا لعان چا حکم پاتی نشو او دا چی ہمیشہ دی نکاح نکی دا دی لعان حکم ہو خوانی در نکو دا دی لعان چو نا چی لعان ختم شو دا لعان حکم پاتی نشو چی پاتی نشو نکاح کولی شکن. ولو ما ان الاکذاب چی دی دا رجوع دا والشهادت بعد الرجوع دا خبر ملانا وکړي او سره گواہی ورکی او لا فیصله نشي او به وای چې ما دروغ ویلي نو شهادت کې رجوع صحیح کې نه صحیح دلته رجوع وکړه. والشهادت بعد الرجوع لا حکم لا حکم ولنبي لعان کی چې رجوع کې لعان حکم باقی نه پاتې کیږي او دا خبره چې همیشه د نکاح نه کیږي همیشه به حرام ای دا خود لعان حکم هو لعان ختم حکم هم ختم. خنو به دې حدیث سره څه کې لا اجتماعان ابدا به دې معنی دا ده چې ترڅو لعان کی نشي جمع کېدل دلته لعان ختم شو. ولا اجتماعان معنی مادام متلاعنین ترڅو چې متلاعنین اوس جزان تکذیب وکړو اوس لعان پاتې شو چې لعان ختم شو متلاعنین هم پاتې نشو ولم يبقى التلاعن پاتې نشو ولا حکم حکم پاتې نشو حکم یې څو حرمت معبدہ بعد الاکذاب پس تکذیب اکذابنا زان دروغ نسبت کولونا فاجتمعان نجمع کېدلی شي. ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه والحقه بامه. لک برو ګوري جی دلتا د نفي ولد پر لعان بیان کړي. یو سړی خزی په باره کې ویلیو دا زوی چې کم پیدا شو دا بچه کم پیدا شو دا زمانہ نه دی او به قاضي دواړو په منځ کې لعان کولو بر څوک نه ګوري ځینې کسان پکې یار قاضي به دی سړی ویل خزی ته شتا دا کم بچه دی زمانہ نه دی ندام قذب دی کنه نبی دواړو منځ کې لعان وشو نو وسبا بعد اللعان دا ماشوم چې لیکنه دا به سړی نه کټ کی دا باغته نه منسوب کیږي خزی سره به ملحق شي. ولو كان القذف كلچی قذب بنفي الولد چې ستاره بچه زمانہ نه دی نفل قاضي بنفي کی نسبه نسب دا ماشوم د پلارنا والحقه بامه مول سره ملحق کی څه مطلب سبانه بدلی پلار نه میراث هم نه وړي
نمور نه به وړي سواله به نور خبرې پرې دی وګديږي. وصولة اللعان وسوال داري چې نفي ولد کې بیان څنګه کوي صفت به څه وي هغه د څه به وي اشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولد دا څه به ورسره وي پیږي کنه. فيقولون وي سورۃ دلیان بداوی یامر الحاکم و چې حاکم با امرو کی سړیتا فیقول سړی به وي اشهد بالله انی لمن الصادقین زد رشتون کې نیما فيما باغ کنزلو کې رمیتو کې چخزی تما کړی دی به دغه کنزلی من بیان کې غڅو د نفي د ولد والا څلور بری به وي وکذا فی جانب المرأه به څلور بری و اخره کې بسله پنځم بری بزان لعنت وي او غضب غضب ولو قذفها بالزنا ينفي الولد الاكبر غوري اول د زنا قذف به د نفي ولد اوس دواړه کورته وي زنام د کړي وا او دا کم بچي شری د زمانه نه د دوا اوس بچ کوي نو اوس به قاضي چلیان کوي دواړه به ذکر کوي پکې اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا ونفي الولد دا سی وي پوه شولې به قاضي لیان وکي د دوړو تفریقه براولي او بس دغه ماشوم به مور بوري ملحق کې د خپلار نه کټ کې ازړه مسله ده. ولو قذفها کچری دی خزي خاون کنزل کړیو خزي ته د زنا هم او د نفي ولد هم ذکر فی اللعان کې به ذکر کوي دواړه امرين به بنفي کې قاضي نسب د ولد ويلحقهم ملحق به کې مور سره مخ کې مسله وکنه دلیل اشتره ويو کړه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نفع ولد امراه هلال ابن اميه اغم بنفي ولد باندې ویل د بچی زمانه نه د تزینا کړي دغه شان تهمت به خزه لګولې او به لیان وکړل به نبی له سلام ماشوم مور سره ملک او بلار نه څه کو کټ نفي وکړل ولد خزي د هلال ابن اميه ګوره ولد د خزي د هلال زینه یادې اغه زوی د خزي د هلال د ابن اميه د شان کټ کو د هلال نه والحق او د رضی الله عنه او ملحق کړلو د ماشوم به د مور سره ولان المقصود من هذا اللعان پر ګوره الکا په دې نفي ولد کې د ماشوم نسب د پلار نه ولې کټ کې مور سره وري لګي جواب مقصود د خاون هم دای کنه بده قذف کی چې دا ماشوم زمانه کټ شي زمانه نه دی او د غیر بار لعان ته تیار دی حتی تیار دی لعان خو په حق د خاون کې هدا قذف دی نه چې کله دوم نه غټ کار ته تیار دی نه به داغه مقصود هم پوره کوو نسب بکټ کوو ولأن المقصود چې من هذا اللعان اغه نفي د ولد د فيوفر عليه نو خاون ته به پوره کیږي مقصود د خاون پوه شولې پی وسوال دار بر ګوري چې څنګه قاضي تفریقه وکړه لعان نفس د خځه خاون ترمنځ نو بهبا د زوی مور سره ملحق کول بلار نه کټ کول د بار به دوباره فیصله کوي دا بم وای چې ماشوم چیرې د مور پلار نه کټ مور سره ملحق دا به وای کنه امام یوسف رحم الله وای دا بم وای پوه شوي به طرفین وای مړه بس شکل قاضي تفریقه را وصله دوړو ترمنځ په نفي ولد په مسله کې بس خپل ماشوم د بلار نه کټ شو مور سره ملحق شو د دې تذکرہ کول چې د بلار نه کټ مور سره ملحق دا نه ضروري پوه شوي به فیتضمنوا ګور کنه نو دا نفي دا متضمن وي نفل را القضاء بالتفريق قضاء التفريق بنفل را خپل متضمني پلان نه بنفي شي. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي قاضي چې ده هغه باقاعده تفریق هم کوي او یقول ور سره دا هم وي قد الزمته دا ماشوم دا ولد ما لازم کړو د مور سره واخرجته دا مويسلو د نسب د ابنا تاسو بوئږي کنه لانه وجه دا کنه چې دا تفریق چې دی کنه دا کله کله جدا کیږي د نفي د ولدنا نفي د ولدنا څه مطلب بره ګورئ یو سړي ویلو خزه ته داستا کم بچي چې دی د زمانه نه دی توجه خزه لاړه قاضي سبلا او به ماشوم د لعان نمخ کې وفات شو به دوالو رسولیان وکړو نو قاضي به دوړو منځ کې تفریقه راولي کنه راي وستله خو پاتې شول دا خبره چې ماشوم نسب د پلان نه کټ شي مور سره دی ولګي په کې نه کیږي خو مړ لمخ کې نو پته ولګي د لشه تفریقه را وستل
دا کله کله خالقیږي د دینه چې ماشوم د پلان نه کټ کی او ور سره دی ولګي چې خالقیږي کله کله لازم ور سره نه د چې خامخا دې سی وشي نو وسبه باقاعده په دې تسریح کوي چې مور پلان نه کټ مور سره پیواس پوه شو به فإن عاد الزوج دا مثلا ولي سب مخکې هم شول هو خاطب اذا اكذب نفسه خو مخکې د قدرت عبارت نه وخا اوس ولي سب باقاعده تسریح کوي چې خاون بعد اللعان نکاح کولې شي خځه سره کنه نو وخت ما مسله وکړه چې کله خاون ځان تکذیب ځان ته دروغ نسبت وکي چې ما دروغ ویلي مړه د سی وای لنډه ده چې کله په دې خځه او خاون کې یو قسم اهل د لعان پاتې نشي دغه صورت کې دوباره به نکاح کولې شي خو نه درنکو چې دواړو کې یوم دواړه یا یو تسی وایي دواړه یا یو اهل د لعان پاتې نشي چې سره د دینه چې لعان شوی دی رستو اهل د لعان پاتې نشي دواړه یا یو ام لعان ختم حکم د لعان حرمت مؤبده ختم دوباره کې نکاح کوي شي مثالونه خپل وایي فإن عاد الزوج كشري وبش زوجه واكذب نفسه ذان تكذيب يوكو نو حده القاضي قاضي به حد کی کنا چې ول ما دروغ ویل به خو به حد کوي کنا لأن نشتخبل اصل دبرالو راشو لأن لاقراره ذکر د اقرار وکړلو بوجوب الحد عليه چې حد دی واجب شي په ما دغه اقرار وکړو ځکه په خزمي ته د زنا نسبت کړي وحل له او حلال بشدي خاون ته ان يتزوجها چې نکاح وکړي خزي سره او هذا عنده ماده طرفين راي ومخکم ویل کنه ولي لانه لما حد دا څه وجه د شر خاون کله حد شو دوباره نکاح کولې شي ځکه چې دا به اهل لعان پاتې نشو ځکه اهل شهادت پاتې نشو لانه لما حد کله چې خاون حد شو لم يبقى اهل اللعان دا اهل اللعان پاتې نشو ولې څوک چې بعد قذب کې حد شي کنه فلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا چې اهل شهادت نه نو اهل اللعان نه چې نکاح کول شي فرتفانو ختم بشي او چت بشي حکم د لعان المنوت به کم چې د لعان سره تعلق او چې کوم حکم المنوت چې هغه دایره په لعان باندې او هو تحریم کنه تحریم ختم مخکې مثالونه واورا وکذالک هم دغشان ان قذف غیر برګوري دې سړی د لعان نه بس بل چا د زنا کنزل وکړه بلې خزي ته مثلا بل سړی ته او ثابت نه کړه او قاضي ول دا 80 کوړی وای دا خاون 80 کوړی وو نو سمو اهل شهادت پاتې نشو ولا تقبل لهم شهادتا ابدا پوهیږي کنه څوک چې په هدي قذب کې حد شي هغه به اهل شهادت نه پاتې کیږي شنشو اهل لعان هم نشو چې اهل لعان نشو خپل خزي سره زړی سره واپس نکاح کولای شي لانه لا يحد قاضي كما ده وكذلك ان قذف کنزلی وکړه غیره د خزینه خپل خزینه علاوه بل چاته فحد بی باغی کی حد شو لما بیان وجه ولمنګ ویل چې اهل لعان پاتې نشو وکذا اذا زنت بل صورت و ورته خزی زنا وکړه او به بده خزی حد جاری شو توجه نو مستخذ اهل لعان پاتې نشو محسن نه دغه ذکر شهادت د بار خپل شرایط دي او محسن پاتې نشو یو بګي احسان دي پوه شولې په بلکې لعان د باري وایا به ووري لعان نه پس د خزي څو کړل زنا ستاسین کې سوال پیدا کیږي چې خزا سرخاون لعان وکړلو نکاح ختم شو او د خزي به زنا وکړه او به بده حج جاری شو نو به زول خاون ته څنګه راولي نشي راتللې څنګه چې کله شادي شوه خزا نکاح کی وی یا نکاح نه بس زنا و کنه خو به رجم کیږي اخو مړ شي د خپل خاون ته څنګه منتقل کې نه پیږي به نو صورت به د څه جوړ کړي سړي سره نکاح وشول لا یوځي شوی نه دي جمانه د شوی خلوت نه شوی او به ور سره لعان وکړو پوه شئ دې صورت کې به د خزي داغې نه بس زنا وکړه او سو کوړی ول شولا وس اهل لعان پاتې نشولا چې نشولا خاون لا کنيکا کوي کولې شي پوه شئ په لګ برو ګوري خاون سره ولې نکاح کولې شي دا خبره مې وخت سینه وکړې ملي سب کله چې د خزي زنا وکړه کنه دا خزه محسنه پاتې نشولا ګوره حد چې لکه موږ ویلو د لعان په حق د خزه کې دا د سې لکه حدي قذف اسم ویلو کنه د حدي زنا ما
یار څه پیپرون ویلیو کنه لیان په حق د ښځه کې سره حد زنا ده او چا باندې چې حد زنا جاری شي هغه ښځه به محسن نه پاتې کیږي د احسان د پارګن شرایط دي خو به ان شاء الله وایو راځي رااله چې کله محسن پاتې نشولا نو اهل لیان هم پاتې نشولا چې اهل لیان پاتې نشولا لیان خپل حکم سره شو ختم شو نکاح ورڅ کول شي وکذا اذا زنت دخذ زنا وکيو به حد شي ولي لانتفاء اهليه اللعان واذا كذلت اهليه اللعان ختم شو نفي شو من جانب هذا خزيد طرفا واذا قذف امراته وهي صغيره او مجنونه فلا لعان بينهما برغوري یو سلی خزيد سرا کنزل د زنا وکړه چې تا زنا کړی دا حالان کې خزه معصوم وا یا لیونی وا مليس معصوم او لیونی اهل شهادت نه نو اهل لعانم نه نو غون بلیان اور سره نه کوي البته زړه خبره یاد ساتي بکونه بډانګي تعزیرن ورمنډي کا واذا قذف امراته وهي صغيره او مجنونه فلا لعان بينهما ولانه لا يحد قاذفها وجدادك ما شمت عام سړی د زنا کنزل وکي لیونی تا نو قاضي به حد کیږي نه پیږي ولی محسن نه کنا احسان د بار شرایط دی مولوی صاحب کا احسان د بار عقل بوي بالغ بوي حر بوي مسلمان بوي نکاح پیږي به دا شینه بگی دی ولو کان اجنبی ان کا اجنبی یو د زنا کنزل یو د کړه حد نه جاری کېدلو نو فقدل لا یلا دغه کنه لیان بم کیږي د زوج بلیان هم نه کوي ولی لقیامه ذکر لیان قائم په مقام ده هغه غضب کی وکذا اذا كان زوج صغيره ما شوم دی خپل بالغه خزه دغه ټکی ته وي تا زنا کړی دا او یا لیونه د خزه ته ویل زنا کړی دا نو اهل شهادت نه دي اهل لیان بم نه وکذا اذا كان زوج صغيرا او مجنونا لعدم اهليه الشهادت شهادت پکې نشته نه لیان هم نه دي وقذف الاخرس برګورې لکا کونګه خزه ته ویل تا زنا کړی دا خزه ته ویلې لا شی دي کړی دا هم نه دا خدا بل دې شی وته وکړو دا لو بدی وای کړی دې کې به حج جاری لیان بکیږي کنه وای جنه بکیږي ولې لیان په حق د سری کې دا څه دی هدي غضب دی او په حق د خزه کې هدي راشه ورلا او کڅوک چاته یو ګونګا چاته کنزل وکي کنه ګونګا په اشارو سره په دې ګونګا باندې هدي غضب نه جاری کیږي نو که خزه ته وکي لیان بم نه هغه مقام دی په نه شولې پی او د دې وجه موږ اصول کې ویلې ده موږ ویلې په صریح او کنایه کې فرق صریح کې ته ضرورت نه کنایه کې وی کم شي نه چې شبهات سره ساقطي کې د حکمي فرق دی هغه صریح سره ثابتي کې او کنایات سره چا کې شبهه نه ساقطي کې اخرس هغه صریح نه ښه وګورئ الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باللسان هذا قاعده کلیه نه د مادو کې یو ماده د قاعده کلیه نه ده 67 نمبر ماده ده ګورئ وتا کما دي وقذف الاخرس كنز الاخرس لا يتعلق به اللعان وللانه اللعان شرع يتعلق به الصريح الذي تعلق ده صريح سري ده صريح نه ده كحد القذف لك حد قذف ام بنرازي وفي خلاف الشافعي امام الشافعي سبدي کې اختلاف دی غوي الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باللسان گویا چې په جبه بیان وکړلو وهذا وجداد لانه لا يرى شبهته د دې ګونګا د اشاري شوبې نه خالی او حدود چې د سبدره او ختمي کې به بها شبهات سره شوبې سره واذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان برغوري یو سری خپل خزي ته ویل چې ستاده کوم حمل له د زمانہ نه ده نو لعان بکیږي کنه وینا پویږي په د امام سبرای دا او د امام ظفر رحم الله رای دا امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله صاحبین وی ولعان بکیږي وجه بیان وګورئ واذا قال الزوج کله چې ویل خاون ليس حملك مني اخذ ده حمل لزمانه نه دینو فلا لعانا وهذا قول ابي حنيفه وظفر رحمه الله وجه سره برګوري وجه دار کې لري شیخ ټاسه بل سیدلی ټیک نه کنه بس حمل زمانه نه ده ځکه نه ده چې ستر نه څه اسی بل سیدلی
د سیده کنه ګلولي خړلې پوه شولې به لیان خولې چې خزي د زنا کنزل وکي صلاحتن یا کنایتن دلته خو نه ده کنزل نه دي که حمل وی به ویلي به زمانه نه دی به صحیح دی یقیني وي لانه لا يتيقن بقيام الحمل زي کی یقین نشته په قیام د حمل باندې فلم يسر قاذفا سړی قاذب نشو وقال ابو يوسف محمد رحمه الله اللعان يجب بنفي الحمل لعان واجبيږي فنفي حمل باندې هم خو برګوري توجه شرط پکې لګي شرط دا دی چې د دې خبرې نه پس چې د حمل زمانہ نه دی شپږ مشتلا نه دي تیرې شوی او ماشوم پیدا شو ځکه چې شپږ مشتې نه دي تیرې شوی او ماشوم پیدا شو نو یقیني خبره و چې دا وخت کې حملو او چې شپږ مشتو نه زیات ټیم تیر شو به پیدا شو میدان احتمال لې چې حملو او دا احتمال لې چې دینه پس حمل پیدا شوی نو مطلب حمل نه دغه صورت کې بیا غوم وي چې لیان نشته خو چې شپږ مشتو کې دنه ماشوم پیدا شو به وی لیان شته او د غوري مفتابهم ده او صاحب د هدايه په خصوصیاتو کې موږ ویلو د چا دلیل چې اخیره کې ذکر کړي هغه مفتابي دغه بنظم دغه شاندار وقال ابي يوسف نه لکه دا خبره سنه ده امام صاحب دلیل اخیره کې ذکر کړي دي خبر هل مفتابي رای د صاحبانو ده او نن سبا خو به بيخي اسانه ده نن سبا خو معلومیږي عمل شته کنه شته وقال ابي يوسف ومحمد رحمه الله اللعان چې يجب واجبيږي بنا في الحمل باندې خو اذا جات کله چې خزه بچي راتګو کې به بدی بچي باندې لاقل من 7 اشهر وهو معنا ما ذكر في الاصل کې چې کومه مسله ذکر شوی د مبسوط کې قيد بمجيء الولد لاقل من 6 شهر دقشن امام محمد رحمه الله مبسوط کې ذکر کړی دی ښا وجه لان تيقن ذك من تيقن شو بقيام الحمل چې حمل قائم دی عنده دغه وخت یعنی کوم وخت چې د کنزل کول فيتحقق الغضب متحقق شو قلنا منغو توایو د امام صاحب د سیړه اذا لم يكن لبرو غوري شروع کې چې ورته ویل استحمل زمانہ نه دی او وخت د عمل پته نه لګیدل نو وخت کې قذب نو قذف حالن قذب نو او کله چې حالن قذب نه رستم قذب نه ګرځي ځکه دا خود څه شو لکه معلق قذب کچری شفق مشتو کې دن بچي پیدا شو به با زمانه نه یو او کو به وي کنه ک پیدا نه شو به وي ته معلق قذف وي معلق قذف له اعتبار نه یې کې لیان نه کیږي پتہ لګي پوه شوي کنه امام صاحب څه وایي شروع کې د حمل پتہ نه لګیدل نو شروع کې قذف نو رسبم نه ولدا به حکم د چا کې د معلق قذف کې معلق قذف له اعتبار قلنا اذا لم يكن قذفا كلا قذف نو في الحال يصير كالمعلق بالشرط دا څه شول ورګه شرط پوری چې قذف معلق کو کشر زید را لیتا بزینا کړي او کرانه لنی بدی کړي دا قذف صحیح کی ایک شاله کلا ټو فيصير كانه قال دا به ګرځي ګوي د سیوت ویل ان کان بك حمل کچری پتا حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بشرط دا قاعده بیان کړل د قذف د ثابته وي هذه قذف ثابته هذه قذف جرينا صحیح کیږي معلق بالشرط فإن قال لها زنيت وهذا الحبل من الزنا برغور يق شاندا زنام دي کړي د یو او دا کوم الحمل چره دا خېټه دی بل سیدلی دا حمل زمانہ نه دی اتوا نو وس لیان بکیږي ښا ولې تا ویلو چې وختي مسله کې ونه ویل چې حمل زمانہ نه دی لیان بنه کیږي دلته وی کیږي با جدلت الته ور سره دا نه ویلې چې زنا دي کړي او دلته ور سره ویلا پویږي به بهرحال لیان با کیږي خنه به کما شوم پیدا شونه به وې دا ټکی ټیک نه و چې د عمل زمانہ نه دی نو ماشوم به بهرحال د بلار نبی نفي د ولد با نکو ازم انا فرایدا امام شافعي رحم الله وی لیان به مو شو نفي د ولد به هم وشي فإن قال لها زنيتي وهذا الحبل من الزنا او دا حمل الزنا نه دی طلعنا لیان به وکي وجود القذف ذکر قدم موجود شو حيث ذكر الزنا ذکر کله صراحه ولم ينفي القاضي قاضي بنن في كي حمل اب بلار ته منسوب وي امام شافعي رحم الله وی نفي کوي به دلیل لانه عليه السلام چې نفل ولدا هغه ولد نفي کړو د هلال نمخ حدیث تیر شو کنه
او ملحق وقد قذفها علن کې هغه ته قذف کړو کنه کنزل په حالت حمل کې کړو شستا زنا کړي دا حمل دی د زنا نه دی نبی له صلوات و سلام څو وکړه لیان مو کو یو دلته لیان دې ټیک شو او نه فد ولد یې وکړه دلته هم فد ولد کوي ولنا موږ د پر دلیل ان الاحکام توججي موږ وایي چې ماشوم د بلار نه دی کنه دی د علی چې ولادت وشي او دی وخت کې له ولادت شوی د لیان په وخت کې حمل لا برقرار دی نو په نه شوی خبره مانی کله چې لیان غوري مسله دا چې ماشوم پیدای او لیان وشي نو به ماشوم د بلار نه دی کنه دا دغه حکم دی دا حکم به مرتب کو خو چې کله ماشوم پیدا نه له حمل او لیان وشي نه د لیان احکام به جاری کو ټیک ده تفریقه براولو خدا خبره چې ماشوم د بلار نه دی کنه بلار ته منسوب کو کنه دا د ماشوم د احکاماتو نه دی او دا ال لګي چې ماشوم پیدا شي خلا نه دی پیدا څنګه دا حکم لګي مو وای ان الاحکام چې دي لا تترتب علیه دا نه مرتب کیږي په دې ماشوم باندې کله مرتب کیږي الا بعد الولادت باندې ولی لتمکن احتمال قبل وزکا د ماشوم د پیدایش نه مخکې وګڼ احتمالات دي کې شي سي خېټه بل سیدلی حدیث سره څه کې نبی له سلام خو ماشوم نه فکرې و د بلار نه کنه الته وحی معنی معلومه شوی و چې ماشوم شتره حمل دی او موږ ته پته نه لګي چې حمل شته کنه شته لہذا کې یقیني تور باندې معلوم شي په الټرا ساوند وغیرہ باندې نن سبا او بیلیانو کې ور حمل دورانی نبی معلومیږي چې د امام شافعي رحم الله بشان راي بزمنګمي ځکه یقیني تور معلوم شول چې حملو به نفقین پویږي به حدیث سره محمول علی انه عرف قیام الحمل بده خبره چې نبی له سلام چې عرفه د بجندل او قیام الحمل بطريق الوحي بجندل او اذا نفر رجل ولد امراته قبل ولادته لکبر وګورئ یو د یو سړي بچي پیدا شو توجه ده او ولادتنا فورا پس ویل زمانہ نه ده نو لیان به قبلی کی کنه ما ذلک متوجه شي امام سے برای دادا چې کوم وخت خلک مبارکي ور کوي ادینه مخ کی ویل زمانہ نه ده کوم وخت ماشوم د بار سامانونه اخلي خلک د دینه مخ کی ویل زمانہ نه ده ټیک د لیان به مشي ماشوم به د پلانم کټ کو پوه شوي به توجه او چې کله مبارکي واخستا ماشوم لکم خلق سوداګان یې هغه ټیم تیر شو او به رست ویل زمانہ نه دی لیان بکو خو ماشوم به د پلان نه بنه کټ کو پدن لګي پوه شوي نو کله دغه ټیم نه مخ کی ویل دواړه کار بکو لیان نفم او کله دغه نه بس ویل لیان بکو نفي بنه کو او صاحبین وای ترڅو چې نفاس قایمي او ول زمانہ نه دی دواړه بکو نفي بم کو لیان بم او که نفاس نه بس ویل به بلیان کو خو نفي نه کو واذا نفر الرجل کله چې نفي وکي سړی ولد امراته عقب الولادت وکي هم في الحاله التي باغ حالت کې وکي تقبل التهنئات چې قبليږي مبارک بادي پکې وتبتا والت الولاده او هغه وخت کې وکي کوم وخت هغه وخت نه مخکې وایي چې خرڅ اخی سلکیږي په کېاله د ولادت نو کدا غي نه مخکې وکړه صح نفي بم سيبي ولا نبي او بدغه نفي بدغه کنزل بلیان مشي بدغه نفي چې لازم نه دي دا کنزل دي کنه وان نفاو کچری ما شوم نفي وکړه بعد ذلك دغه مودي نفس نبي خو بلیان کو خو يثبت النسب نسب ثابتيږي رچا رايوا هذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله فرمای يصح نفي سيكيږي په مدد نفاس کې او لیان بمشي پوه شوې لکه لنډدار برګوري کله ماشوم پیدایش نه زر تر زر نفي وکړه نفي بسې او کډیر ټیم تر شو نه بسې دا مسله شو اوس لک ټیم کم دی او ډیر کم دی بده کې صاحبین وای د نفاس ټیم چې دی دا لک دی او کنه نفاس تر شو به ډیر دی نفي چې دا يصح في مده قصيره بمده قصيره کې سيدات ولا يصحون د سي في مده طويله په وګدم وده کې نففصلنا من تفصيل وکړو بينهما
چې لږه موده کمه ده او ډېره کمه ده په مدت النفاس سره ولی ترڅو چې نفاس وي که نه اثر د ولادت وي نو ګویا چې موده ډېره نه ده تېره شوې لأنه نفاس چې د اثر د ولادت دی نو ګویا چې موده زیاته نه ده تېره شوې وله د امام سے دلیل واوره بره ګورې هلکه امام صاحب وایي نفاس په اندازه باندې مقدر کول مقررول د دې څه معنا نشته دا صحیح خبره نه ده ځکه دا کار چې ماشوم زمانه دی که نه دی دا خلک اول سوچ کوي بیا حکم لګوي اول څه کوي نه د دې سوچ دپاره څومره موده پکار ده د دې نفاس سره جوړښت کول د دې څه معنا نشته نفاس څه ضرورت دی پوه شولې پې نو بیا څه به کوو داسې به وکړو څه ټایم کې چې مبارکبادي قبلیږي او سامانونه ماشوم له اخیستل کېږي د دې نه مخکې چې وکړلو بس موږ ووایو تر اوسه پورې ډارې کې حکم ځکه نه لګوو چې زما نه دی چې سوچ یې کوو وسوس یې سوچ په دې رالی چې زما نه دی او که دا وخت تیر شو هغې نه پس وي بیا به ولې اعتبار نه وي ولې تا ته خو د موده میلاو شوې وه د سوچ او تا ولې هغه وخت کې نه کوو هغه موده کې چې نفي ونه کړه بس ماشوم په تا لازم شوی ګوره یو تا امام صاحب وایي انه لا معنا هېڅ معنا نشته دی للتقدیر بمده چې موږ اندازه په یو مودې ولګو لکه د نفاس والا چې صاحبانو لګولې وه وجې ځکه زمان چې دی دا د تعامل لپاره وي چې زما نه دی که نه به دې کې سوچ کوي او احوال د خلک به دې کې مختلف دي ځینې خلک زر سوچ وکړي زرې خبره ذهن ته راشي چې زما نه دی یا نه دی ځینو خلکو ټیم لګي نو فاعتبرنا موږ اعتبار ورکړلو هغه مودې لره یدل بر وګورئ توجه جي امام صاحب وایي ګورئ ښه اصل کې مسله د تعامل ده چې سړی سوچ کوي چې ماشوم زما نه دی که نه دی په دې خبره پوه شولی او د تعامل لپاره یو موده مقررول د هېڅ معنا نه لري ولې نه لري خبره مې وختي صحیح نه وکړې تعامل لپاره موده مقررول دا څه معنا ولې نه لري ځکه ځینې خلک زر تعامل کوي ځینې ډېر وخت کې کوي نو که ته موده مقرره کړي د لږو څوک چې زر تعامل کوي هغو له خو به صحیح شي ډېر والو لپاره به نه شي او که ډېر والا خیال وساتي لږ والا خو لږ وخت کې تعامل کوي د هغو خیال ونه ساتل شو پوهېږئ که نه پوهېږي نو موده مقررول ټیک نه دي اوس به څه کوو بره ګورئ اوس به ګورو چې دلالت موجود شولو د ماشوم په قبلېدو بس موږ وایي ماشوم یې قبول کو زوی شو او که دلالت موجود نشو د ماشوم په قبلېدو نفي وکړه بیا به ټیکي نو چې مبارکبادي اخیستله دا دلیل لري دې خبرې چې وایي ماشوم زما نه دی آلات اوس یې خوند وکړو که نه آلات د ولادت اخیستل دا دې خبرې دلیل دی چې ماشوم زما نه دی په دې راضي دی او که دا اعلان نه و شوي او بیا ویل نفي نه بس بیا ټیک ده اوس پوه شوې ولو امام صاحب وایي انه لا معنی للتقدیر هیڅ معنا نشته دی چې موږ مقرر کړو یوه موده ځکه زمانه د تعامل لپاره او احوال د خلکو په تعامل کې مختلف دي نو دا نه کوو نو څه به کوو فاعتبرنا موږ اعتبار ورکوو هغه شی چې هغه دلالت کوي په عدم نفي باندې وهو قبول التهنیه هغه د قبلېدل د تهنیې لره چې مبارکبادي قبول کړه دا دلیل دی د خبرې چې هلکه نفي نه کوي او یا سکوت دی عند التهنیه د تهنیې په وخت کې خلک د مبارکي ورکوي او د هېڅ هم نه وایي او ابتیاو یا د اخلي متاع د ولادت یا دا یو کار هم نه دی شوی خو کومه موده چې ده او مضي ذلک الوقت یا تېرېدل د دغې مودې دي حالا کې هو ممتنع عن النفي او دا نفي نه ممتنع دی نفي نه کوي لا پس په لازم شو ولو کان غایبا بره ګورې هلکه که اوسلی غایب دی او رالی درې څلور میاشتې د ماشوم د پیدایش هم شوي او به فورا ونه ویل چې زما نه دی لږ وخت پسې ویل څه حکم به پته لګي پوه شوئ که نه نو صاحبین وایي نفاس یې څو ورځې وکړه چې کله رالی دومره ورځو پورې که نفي وکړه ټیک ده نفي صحیح ده او که د دې نه دومره ورځې تېره شولې هغې نه پس وایي زما نه دی بیا به نفي صحیح نه وي پوه شولې پې او امام صاحب وایي د تهنیې دپاره څومره موده وه مبارکبادي یوه هفته وه نو چې رالی یوه هفته پورې که نفي وکړه ټیک ده او که رستو کوي نه ده اسی مثال می ویلو ولو كان كشريو دا خاون غائب ولم يعلم فتو تنود ولادت ثم قدم بيراله تعتبر المده التي معتبر بموداغه ذكرنا چې مخکې منګه ذکر کړل په اصلینو کې د امام صاحب او صاحبانو قال قدري مولا فرمای و اذا ولدت ولدين د تتمه د باب د خمولي صاحب خاتمه د باب د خاتمه
واذا ولدت ولدين برګور لکه چې کله د یو خېټې نه دوه بچي پیدا شو دته جوړه بچي وای تو امین ورته وای تو امین تعریف دا دی چې د یو حمل نه دوه بچي او یو حمل موده کم از کم څومره شپږ میاشتې څه معنا یو ماشوم پیدا شو لا شپږ میاشتې نه دي تیرې شوي بل پیدا شو دا تو امین دی نو د یو سړي د یو حمل نه دوه بچي پیدا شو توجه او اول مبارکي ویل دا زمانه نه دی مسله پوه نه شوي او دویم مبارکي ویل زمانه دی حکمدار دواړه د بچی شو دواړه څه شو او ورسره لیان بم راشي لیان بني ورسره به هضم شي اول به بچی بارکي څه ویل زمانه نه دی دا قذب شو کنه دویم بچی په بارکي څه ویل زمانه دی نه چې دویم دی ګوي اولیم د ځان نکو او کوم خبره چې کړي و چې اول زمانه نه دی هغه کې واپس ځان ته د دروغ نسبت وکړو چې دروغ مې ویلي او چې کله خاون د کنزل نسبت خزي د وکي او به وی دروغ مې ویلي به حد جاری کیږي کنه حد به جاری شي د قذب پوه شولې او بل صورت او ورسته وای ګوره واذا ولدت ولدين کله چې بچی راوړل دوا فی بدن واحد فنفل اولا اول نفقو واعترف بالثاني اعترافو يثبت ثابتيږي با نسب د دوړو لانهما توامانی دغه تو امین دي خلق من ماء واحد دی یو وبونه پیدا دي نشدویم په باره کې ویل زمانه دی د اقرار دی چول هم زمانه دی دا کې دی نشي چې یو وبدي وی یو کې باره کې وې زمانه دی او بلکې وې زمانه نه دی د دوه بونه نه جوړیږي یا واستانه جوړ شي یا بدل نه دواړه لأنه وکذب نفسه ځکه ځان تکذیب کو بيدا و ثاني چې زمانه دی بل صورت ته وګورئ اول مبارک ویل لازمانه دی پنځه ورځې پس بل پیدا شوی د زمانه نه دی اوس حکم دار چې دواړه د دنه دي ځکه چې اول شو دویم هم شو یو بونه پیدا دي چې اول شو خو لیان به صحیح ولی دویم کی ویل دا تا د زنا نه د زنا نسبت وکړو او به رستو ځان تکذیب کړي دا څه ټول هوا یک شماله خدای غر کوم خدای ناشته ونی طرف بالاول کې طرف اول باندې وکي او نفس ثاني دویم مبارک وي د ازمانه نه دي ثابتي کې مناسب د دواړو لما ذکر نه وجه ول منګ ویل چې دی وبونه دواړه پیدا دي لیان بکی ولی لانه قاذف ځکه دویم بچی کې چې ول زمانه نه دي د کنزل وکړه بنفي ثاني سره ولم يرجان هو به رجوم لانه د کړي ول اقرار بالفا او اوله کې چې ویل د بچی زمانه دي د اقرار وکړه چې د خزه پاکه ده اعتراض دی کا نو دا اقرار خوې د دې تهمت نمخ کې کړي کنه رس خو نه دی کړي نه رسې به لکه وسله خزه ته وې تډېره پاکه خزه به د رس وې غنټه پس تا جناکار ای نل تلیان کیږي کنه دلته کیږي اقرار بالافت چې دا سابق په قذب باندې فسوار کما دا بده شي لکه وسله خزه ته وې انها عفیفه خزه می پاکه او به ثم وتوي دا زانیه ده ثم قال هي زانيه وفي ذلك التلاعن كذا هذا په دې مسله کې خو تلاون شته چې اول وای عفیفه ده ورستوي زانیه ده زموږ په مسله کې هم تلاون وی چې اول بچی کې وای زمانه ده او دویم کې وای چې نه ده